ډیرو محترم او معزز او محترم مسلمانانو په دین مینو خویندرونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شروع کوم په نوم د هغې الله چې ډیر زیات رحیم او کریم ذات دی، په خپلو بندګانو باندې ډیر محبت کوونکی الله دی، او په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف چې امام الانبیا دی او خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم دی، چې ډیر شفیق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی مو تاسو ته راکړی چې په هغه ډیر درود شریف وایو. ډیرو محترمو مسلمانانو، نن زمونږ یوه خاصه وظیفه ده چې هغه د الله الصمد ده، چې دا د الله جل شانه نوم دی، او الله جل شانه په دې نوم کې یو ډیر زیات طاقت ګدلی دی، ځکه چې دا نوم د چا دی؟ دا نوم د رب العالمین دی، هغه رب چې د تمامو کائناتو خالق ذات دی، د تمامو کائناتو مالک ذات دی. هغه مالک ذات په ستاسو حاجت پوره کوي، ستاسو مقصد به اسانوي. خو تاسو دا وظیفه په دې طریقې سره وکئ، کومه طریقه چې راته زه ښیمه، انشاءالله چې تاسو به نه امیده کیږئ، مو نه امیدي به تاسو نه کوئ، او یقین سره او توجه سره به دا وظیفه تاسو کوئ. انشاءالله کار او د دې حکمت او د دې صله به هغه رب انشاءالله ډېر زر راکوي، په منټونو په حساب سره، د سکندونو په حساب سره الله تعالی زما او ستاسو حاجت پوره کوي. الله تعالی ته څه ګرانه نه ده. ګوره الله جل شانه ځمکې اسمانونه پیدا کړي، هیڅ وخت پې نه دی لګېدلی، کن فیکون ذات دی، حقیقي مالک دی، ذات هم حقیقي دی د الله جل شانه، صفات هم حقیقي صفات دي. نو چې څونه په یقین سره دا وظیفه تاسو وکړه، څونه په توجه سره او په دهان سره او په یقین سره مو وکړه، انشاءالله العزیز چې د منټونو حساب خو لا ډېر اوږد دی، انشاءالله د سکندونو په حساب سره به الله تعالی ستاسو حاجت په ډېر احسن طریقې سره ښکلې سره پوره کوي. خو دا حاجت د رشدې دپاره وي، که دا حاجت د کاروبار دپاره وي، یا د رزق د وسعت دپاره وي، یا دغه رنګې د قرضونو دپاره وي، یا دغه رنګې د بې اولادۍ دپاره وي، یا ښځې او خاوند د محبت دپاره وي، ځکه دا نوم دا ډېر زیات انتهایی مجرب نوم دی د الله تعالی. ځکه یو کس باره کې راځي، علماء واقعه را نقل کړې ده چې هغه یو کاڼي ته به سجدې کولې، او یا صنم به ورته اوازونه کول، 90 سال هغه دغه کاڼي ته اوازونه وکړل. په 90 یعنی لسکم سلو کالو کې دغه کاڼي د خپل یعنی د بنده ته اواز ورنکړو چې زه حاضر یم، لیکن په خطا کې یو ورځې د دې د خولې نه دا نوم وختو، یا صمد د الله تعالی نوم دی. الله جل شانه ورته د اسمانونو نه ندا کوي، لبیک یا عبدی، یا زما بنده زه حاضر یم، ته څه غواړې چې زه دله درکم. فرشتې ورته عرض کوي، مالک الله د خو کاڼي ته د کاڼي عبادت یې کو، تا ته خو یې نه دی کړی، په خطا کې ستا نوم د خولې نه ووتلو. الله جل شانه ته فرمایي، ای زما فرشتو، کو ما دته اواز نه وی ورکړی، ما د کاڼي کې به څه فرق پاتې شو. نو اشرف علي تنویر رحمت الله علیه به دې واقعا نفس یو لاندې ذکر کړي دي چې یو ګناهګار بنده او د 100 کالو یو داسې بنده چې د الله تعالی نوم په خطا کې واز، هغه ته الله تعالی اواز کوي. نو چې به یو مسلمان بنده او نیکوکار بنده چې منځګزاره هم وي، تهجدګزاره هم وي، ذکر اسکار والا وي، زنانه وي، نارینه وي، هغه د الله تعالی دا نوم واخلي او په دې نوم سره د الله تعالی نه خپله مسله او حاجت طلب کړي، الله تعالی به هغه ته فورا متوجه کیږي، د الله تعالی ذات او د الله تعالی د رحمت په هغه ته متوجه کیږي، د حاجت په پوره کیږي. لہذا دا وظیفه تاسو خامخا انشاءالله وکئ. وظیفې طریقه کار دا د مسلمانان رونو، دا وظیفه به تاسو په 3 طریقو سره کوئ. لومبنۍ طریقه دا ده چې دا به تاسو د سحر او د ماښام د مونځ نه پس دا به تاسو 101 مرتبه وایي. 101 مرتبه فایده به دی چې تاسو باندې الله تعالی وسعت راولي، فراخي به راولي، رزق وسیع به درکړي، کاروبار به دې روان شي، کور به دې روان شي، کور کې به د جنګ جګړې نه وي، په ژوند کې به د برکت او رحمت. یو خو دا وظیفه شو. دویم وظیفه دا د مسلمانانو رونو، دا به تاسو ورځ کې 1111 مرتبه وایي. مخکې وروسته به تې 11 فیرې درود شریف وایي، او 1111 مرتبه روزانه ده تاسو وایي، که هر ټایم وایي، خو چې پوره توجه دهان سره وي.
د دې په برکت به الله تعالی ستاسو هغه ناممکن حاجتونه پوره کړي، مسلې به هم ختمې کړي، پریشانۍ به ختمې شي چې تاسو په وهم او ګمان کې به هم دا خبره نه راځي. درېیمه وظیفه چې ده د هغې ختم دی، هغه به تاسو 1,50,000 پیرې کوئ چې په هر څونه وخت کې کولی شئ. خو هر ورځ چې دا وظیفه تاسو شروع کوئ د هغې نه مخکې به تاسو درود شریف وایئ او چې کله یې ختموئ هم نو هغې نه پس به بیا هم درود شریف وایئ. دا 1,50,000 پیرې چې تا په هر څونه کې وخت کې ویلی شوې، خو لیکن دې وظیفې دوران کې به خبرې چا سره نه کوې. دې وظیفې دوران کې به په ذل له لعب کارونو کې نه ځان مشغولې چې مطلب یو سر ته وظیفه کې تسبیح دې راغسې، بل سر ته د کور کارونه کې، یو سر ته وظیفه کې، بل سر ته خبرې کې، نو دا به انتهایی په توجه او دهان سره په یو وخت مقرر وخت ځان له وټاکئ، هغه وخت کې ورته کښېنئ او دا وظیفه کوئ انشاءالله. نو 3 وظیفې شوې، یو د فرض د ماښام سحر مونځ نه پس 100 مرتبه، دویم دا ورځ کې 1111 مرتبه، او دریم دا چې 1,50,000 پیرې د دې ختم انشاءالله العزیز. چې دا ختم تاسو شروع کړئ تاسو به خوشحاله، الله تعالی به ستاسو تمام حاجات پوره کړي. دې سره 2 خبرې به تاسو لازمي دغه کوئ، یو خو دا چې مونځ به بیخي نه پرېږدئ، کو په حضر کې وي، کو په سفر کې وي، کو هر ځای کې وي، په کور کې وي، هر ځای کې چې وي مونځ به نه پرېږدئ. دویمه دا چې روزانه به دې وظیفې سره تاسو څه ناڅه صدقه د خپل وس مطابق غریبانانو، یتیمانانو ته، کونډو ته، علماو ته، هر څوک چې دي هغوی ته به د خپل وس مطابق روزانه صدقه ورکول شروع کړئ انشاءالله. چې نږدې ده چې الله تعالی به ستاسو دا حاجت ډېر زر پوره کړي. الله تعالی مو همیشه دپاره خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی ستاسو د زړه مرادونه، حاجتونه، مقاصد پوره کړي. الله تعالی مو د هر قسم مصیبتونو نه، بیمارونو، پریشانونو، آفتونو الله تعالی تاسو مونږ ته نجات راکړي. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.